وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، عظماء معزز و محترم مسلمانان ورو، دانن چې کوم پروګرام منعقد دی دا د مدرسې یو افتتاحي پروګرام. محترمو، دینی مدارس چې کوم دی دا د اسلام کلی، دینی مدرسه دا د اسلام کله ده. د دینی مدرسې نه د اسلامی احکاماتو حفاظت کیږي، چوکیداری کیږي. دینی مدرسه دا یو داسې ځایونه دي چې د دغه ځایونو نه زما د عقیدې تحفظ کیږي، د دغه ځایونو نه زما د اعمالو تحفظ کیږي. دینی مدرسه دا داسې ځایونه دي چې د دغه ځایونو نه زما د بچو تربیت کیږي. دینی مدارس دا داسې ځایونه دي چې د دغه ځایونو نه زما بچو ته عقیده ملاویږي. دینی مدارس دا د اسلام چوکیداری کوي او دینی مدرسه دا هغه ځایونه دي محترمو چې دغه دینی مدرسې ما ورته د کلمه ښودلې ده. دغه دینی مدرسې ما ورته د قرآن پیغام وړاندې کړی دی، د احادیثو پیغام وړاندې کړی دی. دینی مدرسه په معاشره کې د دې یو ډېر اعلی کردار دی. ما ورته خواشه نظر وکړو او وګورو، نن که ما ورته د مسجد په مصلی باندې یو امام په نظر باندې راځي او ما ورته د مونځ پړاوی ته تحقیق وکړه دغه امام د کوم ځای نه فارغ شوی دی، جواب به درته میلاو شي د دیني مدرسې نه فارغ شوی دی. ته لاړ شه او د یو دارالفتاء په مسند باندې یو فقیه او مفتي به ناست وي، هغه به خلکو ته د سوالاتو جوابونه ورکوي. تپوس یې نه وکړه مفتي صاحب ستا فراغت ته چېرته نه شوی دی، هغه به تا ته وایي زما فراغت د دیني مدرسې نه شوی دی. نن که ته وګورې د ختم نبوت په میدان کې په سټیج باندې د ختم نبوت مجاهدین لګیا دي، محافظین او عاشقان لګیا دي، د عقیدې ختم نبوت تحفظ کوي. تپوس یې نه وکړه چې د عقیدې ختم نبوت بیانونکي خلکو ته عقیده د ختم نبوت ښایي، ستا فراغت د کوم ځای نه شوی دی؟ تا ته به وایي چې د دیني مدرسې نه شوی دی. نن که ته وګورې په معاشره کې د سټیج نه د صحابو د عظمت خبره کېږي، د اهل بیتو د عظمت خبرې کېږي، ام عایشه صدیقه رضی الله عنها د عفت او د عظمت او د پاکدامنۍ خبره کېږي. تپوس یې نه وکړه چې د صحابو عظمت بیانونکي د ستا فراغت د کوم ځای نه شوی دی؟ تا ته به جواب میلاویږي د دیني مدرسې نه شوی دی. صرف دا نه، لاړ شه لغونې مخکې وګوره، کله چې ستا یو مسلمان ورور وفات شي او هلته یو امام راشي، یو عالم راشي، هلته جنازه پړاوئ، د هغه نه تپوس وکړه ستا فراغت د کوم ځای نه شوی دی؟ دغه جواب به میلاویږي د دیني مدرسې نه فراغت شوی دی. جی ها، ما ورته د نکاح ضرورت راځي، یو امام او یو عالم او یو مولوي صاحب راځي، هغه نکاح پړاوي. تپوس یې نه وکړه ستا فراغت د کوم ځای نه شوی دی؟ د دیني مدرسې نه شوی دی. نو دیني مدرسه دا هغه مدرسه ده چې دغې مدرسې ما ورته د عقیدې تحفظ کړی دی. دیني مدرسه دا هغه مدرسه ده چې دغې مدرسې نه ما ورته مزد میلاو شوی دی، حج میلاو شوی دی، زکات میلاو شوی دی. دا هغه مدرسه ده چې د عقیدې توحید آواز او ناره د دیني مدرسې نه اوچته شوې ده. دا هغه مدرسه ده چې د دې نه د ختم نبوت د عقیدې آواز د دغې مدرسې نه اوچت شوی دی. د ختم نبوت سپاهان هغه ته فارغ شوي دي، د دیني مدرسې نه فارغ شوي دي. ما ورته په دنیا کې وګورو دغه دیني مدرسې ما ورته حافظان راکړي دي، خلک تپوس کوي دیني مدرسې ما ورته سره راکړي دي. زه وایم که په مدرسه کې یو عالم ناست دی، مدرس ناست دی، قال الله قال رسول اوازونه د
د قرآن کریم په ناشره باندې ختم دی عالم جوړېږي دا د دیني مدرسې کردار دی نو دیني مدرسې ما دا د مفسرین راغلي دي محدثین راغلي دي مجاهدین راغلي دي هغه ډېرې فقها راغلي دي چې نن په مسند د دارالفتاء باندې ناست دي او د خلکو مسائل حل کوي دیني مدرسه موجود ده زما ستا ایمان محفوظ دی دینی مدرسه محفوظ ده قرآن محفوظ دی دینی مدرسه محفوظ ده حدیث محفوظ دی دینی مدرسه محفوظ ده عقیده ختم نبوت محفوظ دی دینی مدرسه محفوظ ده د صحابه عظمت محفوظ دی او د دینی مدرسه نه وي نو بیا د زما ستا ایمان محفوظ دی او د زما د بچو ایمان محفوظ دی که چېرته د دنیا د سرزمین نه د دیني مدارسو وجود ختم شي نو بیا محترمو داسې دور راشي چې زما او ستا نوی نسل هغه به چې کوم دی د ایمان نه ورې لاس وینځلی نو دا به عهد وکړو عزم وکړو انشاءالله چې چېرته هم دیني مدارس وي د هغوی سره به مونږ ملاتړې به کوو او درېږو به او د هغوی ښې لاس به جوړېږو د الله تعالی ارشاد دی والله متم نوره ولو کرح الکافرون د الله تعالی وعده او قانون دا دی الله فرمایي چې خپله رڼا به پوره کومه د دنیا کل ته به رسومه د الله تعالی نور او رڼا څه ده اسلام دی قرآن دی حدیث دی دیني مدارس دي دا به د الله وعده ده چې دا به د دنیا کل ته رسي دا به د الله دا نور به پوره کېږي تکمیل ته به رسي نن موږ به وګورو هغه په دشتو بیانان کې چې هلته به د چا کور ویرغلی وي الحمدلله دیني مدرسې هلته ولاړ دي دا د الله تعالی وعده ده چې والله متم نوره ولو کرح الکافرون قرآن اسلام حدیث مدرسه دا به الله تعالی خوروي او دا به الله تعالی د دنیا کور ته رسوي ولو کرح الکافرون اگر چې کافران یې بد کوي اسلام نه خوښوي قرآن نه خوښوي حدیث نه خوښوي مدرسه نه خوښوي مدرسې سره به دوستي کوونکي دا به مؤمن وي د مدرسې سره دشمني کوونکي دا چې کوم دی ایمان والا نشي کېدی ځکه مدرسې نه د دین اواز اوچتېږي د قرآن اواز اوچتېږي د حدیث اواز اوچتېږي د مدرسې دشمني کوونکی کس د قرآن د اواز سره دشمني کوي د مدرسې دشمني کوونکی کس د پیغمبر د حدیث اواز اوچتولو سره دشمني کوي د الله تعالی نه دغه وعده ده او دغه معاد دی انشاءالله تر څو پورې مو په زندګۍ کې الله محاذ وي او زموږ په ژوند کې به زموږ ساس وي او په وجود کې مو ساس وي انشاءالله خپلې زندګۍ هغه به د دیني مدارسو لپاره چې کوم دی نو موږ استعمال کوو انشاءالله واخر دعوانا